زمانی یو لوی سړی دی، یو کس ولراله د الله په نوم سره هغه ورته د الله په نوم دی رانه وغوښتل ما سره د مال او د جان زه مالک یم، مال را سره شته نه او جان را سره حاضر والا بونې چې سړي خوښۍ را باندې وکړه هغه راوړې په بازار کې ودرو وایي دا غلام دی خرڅو مې چاته واغسته غلام دی خرڅوي غلام یې واغسته کور ته بوتو چې کور ته بوتو ورته دا پټې دی دغه غر دغه خر خاوره به راوړي دا پټې به ډکې دا لاړې چېرته ووته څه وخت بعد چې راغلی کور کې وایي هغه کوم کس چې لګی دی کار کوي هغه هم سره چود روټۍ غم کړی چې راغلی ویې کتل غر چې کوم دی راوړی شوی دی خاوره راوړی شوی پټې ډک کړی شوی دا ناست دی لمونځ کې عبادت څوک یې پلان کوي مجي بعضې خلکو ته الله اسم اعظم ورکړی ښه دا کرامت وي یو هغه شی دی چې عادت دی عادتاً شی عقل یې نه مني غر راوړل دا ډېر مشکل کار او کرامت جدا شی دی او کرامت مونږ پېژنو نو مونږ د کرامت خاوندان نه یو لیدلي هم نه دي چا سره ناسته نه ده کړې نو مونږ څه وایو په دې پوه شو که نه مونږ خو د جوکمارانو بچي یو مونږ خو چې کوم دی د ډنډو د پټو والا یو مونږ په کرامت څه پوهېږو مونږ څه پوهېږو مونږ د نیکانو صحبت څه لیدلی مونږ د پاکانو په مجلس کې ناسته نه ده کړې زمونږ مثال خو د جولا دی زمونږ مثال خو چې کوم دی د ډیران د ګونګټ دی ټوله خواري محنت ټوله زندگی په ډیران کې په ګولۍ تېرولو تېره شوه او ورته څوک یې پلان کې مجي الله اکبر معاف مې که جي پته راته نه وه ما خو ډېره غټه غلطي کړې ده د الله په ولي باندې مې کار وکړو زه ته ما آزاد کړلی چې رالی یو سړی لاس ټیټ کړی الله پلان کې چې کوم دی غلام جوړ شوی دی الله تې رها کړي الله د غلامۍ نه آزاد کړي نو ته په سر لاس کې خو الله آزاد کړم د غلامۍ چې ورته یو کتل آزاد الله عبادت کوه نو ورته به عبادت کو لاړې سوري ته ودرېده ورته یې پلان کیا ځان له دې راحت خوښ کو د نور په ځای سوري ته ودرېدل دا د اولیاء مجلس थे पाकानो मजलिस थे निगाह वली में ये तासीर देखा बदलते हजारों की तकदीर देखा दा अल्लाह वाला नजर च बचाओ लगे अगले गेदले खा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह द फतहपुरी पर मस्जिद की इबादत की और चरऊ बवतो शपक घंटे ब मुसलसल इबादत तको चबरू वतो दाग द मख न नूर से सेदा यो स्पे वलार दे और पागस्पी नजर प्रेवतो स्पी तच बनोर स्पो ओ कतल स्पे के स्पेसी की गापी स्पी बगा पैदल न राबल अलदत पोड़ान दे पादब के नास्तल सर बहकत को निगाहो वली में ये तासीर देखा बदलते हजारों की तकदीर देखा काश चिमंग द अल्लाह वाला नजर पे जांदले सनूर मेश्ते उशवल इज्जत तास्ता लगे मा और दा सनूर मेश्ते मुसलसल तास्ता यो दावत दर को चिमंग दी मदरसे लजिया नस्ते ना चिता सर परी गिर चा तेरा नास्ती दा तालिब इल्मान पदी के सैयद खानदान खलक शते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि निस्बत द खानदान द रसूलुल्लाह पदी के सैयद खानदान तुलबाश्ता ए खलको द हजरत फातिमा द बच्चू सरे निस्बत पे खलक स्तास पे महल की सी दा द मदरसे बरकत थे द रसूलुल्लाह पूगा चिकम नसो नास तकरीदा दा हसनैन सर द निस्बत वाला खलक स्तास पदी वर कूटी जुमात के तास सर दी रदी और हसनैन چې د محمد رسول الله د سترګو یخواله سیدا شباب اهل الجنه نبی علیہ السلام نے فرمائی دا د جنت د ځوانانو سرداران دا مبارک او حستو دا غي سره نسبت کوون کې خلک تاسو سره دلته په دې مدرسې کې په دې جمعات کې په دې محله کې اوسي ستاسو د کور وظیفه به خورلی ستاسو د کور ترکاری به خورلی سبا د قیامت پر ورځ باندې ما نه سم غواړه چې مولوي صاحب ستا طالبانو لمې درکړي سبا د قیامت پر ورځ باندې د الله په دربار کې ودرېږه وای د حضرت فاطمه بچو لمې روټۍ ورکړې وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من منو لمې روټۍ ورکړې وه الله نور را سره سمشته دی دغه یو نسبت مې نه وړی دی زما د الله په ذات یقین او باور او ایمان دی چې د محمد رسول الله دا نسبت دومره لوی نسبت دی چې ته د محمد رسول الله دا نوم د خلینه په میدان محشر کې والے الله پاک د شاید چار سے معافي
شاید چې الله د طرف معاف کی دا زما د محمد رسول الله د ملمنو چې کوم د خادم پاتې شو یا نه دو لکه رسول الله په الله ډیر ګران دی د دې کائنات شاهزاده دی د دې کائنات حسن دی مرکز د حسن محمد رسول الله دی مرکز د جمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تاسو ته پته ده دا طالبان دا ستاسو د لږ وخت ملمانه دي اوس کال اسم ختمي روزي ته 2 میاشتې پاتې دي رجب او شعبان دا میاشتې 2 میاشتې دي او په دې 2 میاشتو کې زمونږ چې کوم دی په دې روانه میاشت شروع شي زمونږ د مدرسې امتحاناتو شیډول جاری شوی دی زمونږ د طالبان چې کوم کال د تمنګ تفسیر کو دا به رخصت شي که په دې کې څوک پاتې کېدل د دورې لپاره به پاتې نور بځي دا به لاړ شي مېلمانه دي واسې بیا ځان سره سوچ وکړئ چې ستا دې دروازې ته به سار ماسپښین ماښام د الله د نبي طالب ودرېده اواز پې وکړ زیپه راوړی خدای م وبخئ دا اواز به بیا واورئ چې د رسول الله مېلمه ستا دروازې ته ولاړي د الله مېلمه ستا دروازې ته ولاړي اواز کوي زیپه راوړی خدای م وبخئ دا اواز اورېدل به مې نه یاد وساتي کاش چې د دې اواز ما او تا ته پته وي چې دا طالب راته څه وایي دا مېلمه د رسول الله څه وایي حضرت حضر علیه یو